تاسو ماشاءالله ولیدل چې دینه مخکې چې کومه خبره اتره وه دوی د پیسو ضرورت و الحمدلله دوی د یو ځای نه د بل ځای نه د قرآن مجیدونه غیر چاپېره ځایونه راوړي او دلته دا ځای ورسره لږ صحیح نه و نو بیا څه ویډیوګانې وشوې دوی هم راغلي وو ماشاءالله درته خوشحاله ساتئ یو اواز سود شو نو ستاسو ټولې پیسې چې چا یوې روپۍ هم رالیږلې د هغه الحمدلله نن تاسو وینئ دا قرآن مجید دپاره یو ښایسته محل شاندې ستاسو شو دا څادر ولګېدې ګیر چاپېره لاندې نه دننه به تاسو هم ویزټ وکئ کپنونه ولې راغلي دي خوشبویانې ولې راغلي دي دا لاندې پرشونه مرشونه اچولی شوي دي که نه ستاسو څومره یوې روپۍ چې راغلي که نه په کار باندې ولګېده صحیح شو نو زما تاسو ته به دا درخواست دی چې دا کسان به پرېږدئ نه دې سره به مرسته ما ورته کوو څوک مالي څوک جاني څوک وختي روز دوی خپل جان لګئ او تا به ورسره د مال منډه تړو نو کوو به که نه انشاءالله تاسو پرې څه وایئ جي امیر صاحب زه به دا ووایم چې د دنیا دپاره موږ ډېرې منډې تړلې وو که نه په ورځ یې په زرګونو روپۍ ګټو په زرګونو زموږ لګي او زموږ به کارېږي دغه پیسې که په دې ځای کې موږ له 100 روپۍ ولګو یا موږ خپل هغه منډه تړله پکې وخو څنګه چې تاسو راغلې خپل ټایم خراب کړو شپږ بجې راغلې بیا راغلې موږ هم له څه ټایم وباسلې وو راغلي شکر الحمدلله زموږ به هغه منډه تړله په هغه اواز باندې د 100 روپۍ دونه پښتنو وروڼو دې ته امداد وکړو دا ځای جوړ شو لکه دا په شپږ باندې ښېګړه نه ده د ځان سره ښېګړه ده ځان سره خپل نمبر ورته ووایه چې څه مسلې دي هغه ورته په ټوک الفاظو کې ووایه بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته سلامونه ملګرو دا نننۍ ویډیو صرف د دې لپاره چې تاسو موږ سره امیر صاحب دې نه مخکې یاسر بھائی یو ویډیو کړی و موږ د دې قرآن محل لپاره یو مدد اپیل کړو نو الحمدلله زموږ په ریشا باندې تاسو لیدلی شئ هر کس تاسو هغه چا ماته چې په ایزي باندې چا پیسې رالیږلي چا 3 روپۍ رالیږلي چا 15 روپۍ رالیږلي چا 1000 چا 15000 نو ستاسو هغه پیسې داري الحمدلله دا هغې رزلټ دی دا هغه په ځای باندې ولګېدي مسلې ته د څه راځي غټې مسلې ته د څه راځي چې ته د قرآن مجیدونه د هغه چترال نه د یو د بل ځای نه راوړې که نه نو ته دا کري صحیح حساب کتابي هلته خلک راچوتې تا د مسلې څه دي مولانا صاحب موږ ته ډېر زیات مسالې د ټرانسپورټ کې ټرانسپورټ کې لګا موږ چې چاته وایي چې د قرآن پاک موږ له راوړه نو هغه اکثر حق قرآن پاک پرې ګوټ کې پاتې شي نو موږ وایي چې موږ سره د قرآن پاک دپاره یو فنډ پروت وي او څوک وایي چې دلته زوی قرآن پاک دی او زه ورته یم چې راواچوه کري ما سره شته نو هغې کې تاسو موږ سره هر څونه پیسو یې امداد کولی شئ او زموږ د موبایل زما د موبایل نمبر دی 0343 93 دا نمبر دی تاسو وګورئ 0343 دا چې کوم د تقبې نه ښکته د ملکن نه ښکته کسان دي دا ما سره رابطه کولی شي کوم چې د ملکن نه بر یا سلیم بھائی سره رابطه وکړي د سلیم بھائی نمبر دی 0348 په دې باندې زی پیسې اکاونټ شته جی دې باندې د ویزې اکاونټ شته جی په دې باندې شته نو تاسو دا کیمرا راوړل دا وګورئ ماشاءالله چې ډېر زبردست نظام دی او ډېر ښایسته کپنونه د هر چې کومه د قرآن مجید ټوکړه ده د هغې نه ماشاءالله زبردست کپن راکړل شوی دی نو جنابو خبره ختمو په ډوټوک الفاظو کې خبره ختمو دوی به خپل پیغام وکړي دا چې کوم خلک دی دې سره ما ورته مرسته کوو دا زما ستا ذمهور دی زما ستا کلام دی تاسو څه وایئ جي بس موږ به دغه ووایو چې پښتنو ته به یو پیغام ورکړم چې هغه خلک مه سپورټ کوي چې پښتون له نقصان ورکوي زموږ دین له نقصان ورکوي داسې خلک داسې شاظلمي سپورټ کوي چې هغوی زموږ د دین زموږ د قرآن پاک دغه کې منډې وکړي او دومره هلې ځلې کوي نو اشفاق وایي چې درنه څومره کیدی شي نو دې سپورټ کې ډېره مولانا صاحب یو میسج به وکړم چې زموږ اوس هم په چترال کې په دروش کې قرآن پاک پروت دی هغې کم سے کم زموږ په هغه قرآن پاک باندې 40000 روپۍ کاري راځي نو هلته د پیسو د وجې موږ تېر شوي هفته تللي وو چترال ته نو د هغه پیسو د وجې قرآن پاک موږ نه پاتې شو ولې چې موږ سره سفر موږ نشته او چې کومې پیسې وي لاک وي څونه وي هغه موږ په دې را باندې ولګولې په قرآن محل مو لګولې کپړې مو راوړې عطر وراوړې الله پاک دې د دې صدقې قبول منظور کړي الله مو خوشاله ساتي